چې په انجکشن باندې روژه ماتیږي، بالکل په روژه خرابیږي، کاغه د رد انجکشن ده او که د غوښې ده او کاغه ډیپ دی، په دې باندې روژه ماتیږي. کسان اکثر تپوسونه کوي دا مسله واورئ، خیر دی، ضروري ده چې په انجکشن باندې روژه ماتیږي او که نه ماتیږي. نو دا ګورئ واورئ، حق ته بیانوم چې ما څومره مطالعه کړې د دې خبرې او څومره مې تحقیق کړی دی. نو تحقیق دا دی چې په انجکشن باندې روژه ماتیږي، بالکل په روژه خرابیږي، کاغه د رد انجکشن ده او که د غوښې ده او کاغه ډیپ دی، په دې باندې روژه ماتیږي. ډاکټران بعضې به ناست وي دلته، هغو دې خیر دی څه ویلی شي. ګوره اصل کې د انسان ته چې کومه دوایي دننه ځي یا کوم خوراک دننه ځي، نو پخوا خو صرف یو ذریعه وه، دا خوله، صرف په د خوله باندې خوراک کېده. نو چې خوله باندې څه شی وخوري هغه معدې ته لاړ شي، معدې بیا پاس کي، هغه بیا اینه کې خور شي، نو د انسان بدن ته پیدا او غذا ورکي، په دې به روژه ماتیږي. لکه دا پیراسټامال ګولۍ ده، یا پونسټان شوي یا د معدې ګولۍ شوي، دا چې په خوله باندې ته وخوري نو دا هغه نظام هضم طریقه باندې ځي معدې ته، معدې هضم کي، بیا هغه وینې ته لاړه شي، نو وروسته ستا بدن کې بیا کار وکړي. نو که بیا درد ګولۍ که هر شی ستا وجود کې بیا کار کوي. لکه پنډال دې وخوړه نو چې اول معدې ته لاړه شي، هلته ولې شي، کار شروع کړي، بیا ستا ته به هغې سهل کړي بندېږي. اوس که دغه پیراسټامال ګولۍ په خوله باندې ونه خوري، د هغې متبادل اوس میډیکل ساینس ترقي کړې ده، نو همدغه پنډال ګولۍ انجکشن ته رایستلې ده. همدغه یو پیراسټامال دی خو د اوبو ته یې رایستلې ده، نو دا ډایرکټ انډایرکټ خبره ده. هغه ګولۍ چې اثر کاوه هغه انډایرکټ و، اوس چې انجکشن دا اثر کوي دا ډایرکټ دی. لکه دا ستن تاوواله دی دې غوښې کې، نو دا ډایرکټ دې غوښې کې اثر کوي او وینه کې شامل شوه، نو هلته د معدې نه وروسته غوښې ته راتله او وینه کې شاملېده. اوس چې انجکشن دې وکړه نو ډایرکټ دې ته لاړه. نو پیدا یې همدغه ده چې د انجکشن اثر لږ جلدي زر اثر کوي او ګولۍ اثر لږ وروستو کوي. نو مطلب مې دا دی، دا د ډاکټري اصول دي، په دې ځان پوه کړئ تاسو چې کوم ډاکټر یې ما دې مطمئن کړي چې یاره په انجکشن باندې ستن روژه نه ماتېږي، ما دې مطمئن کړي خیر دی په قلاره باندې، نو خیر دی زه به اعلان وکړم چې روژه نه ماتېږي، ستنې کوئ. تحقیق دا دی چې په انجکشن باندې روژه ماتېږي، او که یو کس اوس بیخي سخت مریض دی، ټینګېدی نه شي، بالکل وس یې نه کېږي، نو اجازه شته، هغه بیا روژه هم ماتولی شي، اوبه هم څښلی شي، ګولۍ هم خوړلی شي، انجکشن هم کولی شي، خو لیکن قضا بیا راوړي، قضا به راوړي خامخا. که انجکشن وکړي، که ډریپ وکړي، که د غوښې ستن وکړي او که د رګ ستن وکړي، ځکه هغه یو شی دی، که داسې یو دوایي وخوري او که داسې په دې مټ کې وي، هر ځای کې وي، رګ کې، دغه یو شی دی. یو خبره دی کوي، دا بعضې مفتیان په نوم مفتیان یو خبره کوي، خیر د هغې وضاحت ته کومه. دی وایي چې یاره ګوره ته لړم وچیچلې یا مچۍ وچیچلې، په دې ځای لړم وچیچلې یا په دې ځای لړم وچیچلې یا په دې ځای لړم وچیچلې، نو ستا غوښې ته خو زهر لاړ، وینه کې شامل شو، نو په کار دا ده چې په هغه باندې روژه ماته شي. په دې مسله پوه شوئ؟ وایي چې لړم وچیچلې نو د لړم زهر خو دننه لاړ، د هغې هم د ستنې مثال دی، په هغې دې هم روژه ماته شي. نو دې ته بنیری قیاس وایي. ګوره فرق دی دې کې، هلته د چې ته لړم چیچلې ستا دا خوښه وه چې ما وچیچي او ستا په اختیار کې وه، خو غیر اختیاري خبره وه، ستا قصد پکې نه و، ستا اراده پکې نه وه، एकदम یې وچیچلې، نو په هغه شی روژه ماتېږي چې انسان یې په خپل اختیار باندې وکړي او په خپل قصد او اراده باندې وکړي. لکه دغه یو ګیلاس اوبه دي،
که ته په خپل قصد او په یادو باندې وکړ ستا که یاد چې روژې او بس کې روژه دې ماتېږي همدغه یو ګیلاس اوبه دي فکر دې نشته ستا اراده نشته روژه یې یروه او دا ګیلاس اوبه دې وڅښلې روژه ماتېږي دې کې به څه بیا نو هېچا خوښه نه ده چې ما لړم وچیچي یا مې مار وچیچي هغه غیر ارادي شی دی او غیر قصدي شی و په هغه نه ماتېږي بل دا ده وره په هغه شی روژه ماتېږي چې هغه بدن ته ورسي او ستا بدن ته غذا او پیده ورسوي چې لړم تا وچیچي دا پیده ده که نقصان دی دا خو ضرر دی وژنې دي په مسله پوه شوئ نو اصل خبره دا موږ خپله غاړه ازادو او ځکه موږ نه به تپوس کېږي نو اصل دا تحقیق چې په دې باندې روژه ماتېږي او که چا وس دس کېږي د ماښام پورې خیر دی نو صبر وکړئ خیر دی او که خامخا څوک وس نه کېږي لکه مطلب بیماري ډېره مشکله وي نو کولی شي خو قضا به راوړئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين